که یوه جمله د ترس کوم خونه خلوي که نه جهداد خلوي ډېر قیمت و ارزان سی ما سره گوی ارزان ده که قیمت ده شهر سنیغدی ده که وریا ده سهولیات ورسره دی که نشتا اول اغا ماحول کی اطراف کی مسلمانه ولټه وي سوچ مده خبره تا کومې ځمکې څخه خلک وسی که نه که هغه سهولیاتو نه وریاوي شهر نه وریاوي فیسیلیټي نه وریاوي سیټي نه وریاوي که نه هغه بهترینه ځمکه ده قیمته وي ډېره ارزانه ده که یوه ځمکه سهولیاتو منځ کې دی ښځې کې دی ښه کور دی بهترینه کلونی دی ښه سهولیات ورکې دي ښه هر چی ورکې دي سیټي منځ کې دی خو څنګ ته د مسلمان نه دي څنګ ته خلکو کې د اسلام و ایمان تقاضې نه دي پره هغه که ډېره ارزانه وخت هغه ډېره قیمتي دی هغه د رهایش قابله نه دی قابله کوم کې یو کس و خونې پرېښلې وه بل شهر ته لاړ و آباد شوی و هغې خونې کې بل څوک وسېدل د کس خونه خوښه شوې وه ټلیفون یې وسې وکړو لاس کوله څوک ولی تېر کړي ورکې څاسې د شهر ته بیا نه راځي د خونه مونې خرڅه که دې زه نه د خونه نه خرڅوم پیسې ورته زیاتې کې ډبلې کې ورته نه یې خرڅوله خیر کې واجه پښتنه ونه که څه د خونه ویلې نه خرڅوي هغه د ورته یې څه د خونه ډېره قیمتي دی څه په چی شي قیمتي دی ای چې دي میلاد همسایه کې خلک ډېر ښه خلک دي په چی شي ښه دي هغه دې څه په دغې خبرې ښه دي څه ما څه دوره ښه دي که نه څه دا کور زه ځان ته نه زمنو ته که زمنو ته نه شي المسی و کړوسی ورته ساتم څه پاتې شي ویلې هغه یو مثال ویږه چې یوه ورځ مو شهرستان وریا کلي نه وطن نه ولمنه راغلي وو نه لاس بجې مو وخت ته څوملو وارې ټکولو پوه شول څه څانګ ته خونې وارې ټکولې وي مو وارې نه وټکولې څانګ ته خونې وارې ټکولې غلطۍ سره هغوی راوتلي وو همسایه څه کلی ولې د ولمنه دي چا که راغلي د پلنکې خونې ته راغلي خو دوی ځان نه دی ونې پوه کړی څه دا نه دي مثلا یا مونږ نه یو پلنکې غلطه خونه ته ویلي دی دوی ته دروازې خلاصې کړي دي مینې محبت چې خپل بیټه کې کېنولي ټوله شپه یې ولمستیا ویر کړي دی څانګ ته خونې ولی سره خبره نه دي کړي صبح یې نشته ویر کړي دی نه بعد هغه خونې والا خبر کړه چې تا ولمنه و بېګا راغلي و زړه مې نه د نه کېدو څه په څولی مې وي نن یې تا ولمنه مې درته حواله کړل هغه ولې څه همسایه وي خو دا شی نه څه ازار اذیت ورکوونکي وي او ډېره مهمه ده زه یوه نقطه ته ذکر کوم او ځنه که یو مسلمانۍ دغې ته راورسېده زړه واقعا سړي دال تېروشي کله ورکي چېرته یو مسلمانۍ کې ایتا وعده ده قربان ده شام ایتا وعده ده ایتا خوشحالی خلکو نماز راوه پټاسې ټوله شپه ډزوي ډلونه ټوله شپه وایي تماشې ټوله شپه کوي نخرې ټوله شپه کوي ته به مسلمان وي ته به ځان ته مسلمان نه یایي خدای شته که ته مسلمانۍ کې پاتې شي یا پاتې وي څه خلک ازار اذیت کوي دا شی نشته دا مسلمانۍ کې ویلی دا شی شوي وو ویلی مناسل دا شی شوی دی او په 2 بجې په 3 بجې سبې تهجد د ټایم سره دا پټوسې مکرمې کې ډزېږي احساس نشته چا سره نه المنځه ټایم نه بیمارانو خیال نه معاشرې خیال نه سوسایټۍ خیال یو کس یهی که نه دا خلک یاد بساته دا ازار ده که واخستو اڅې پښتو کې څه ازار نه چا بازار نه دی وړی دا حدیث ترجمانی دی دا رغلی دی بقاعده یو کس یی چې مو همسایه و ډېر ازار دهنده و ګوډې ورسره و ځنه کسان څه ګوډې دي او پټوسې نه هر چی دي چا څه څه چی ورسره دی ګوډې د نیمې شپې راوستون څه حق لري څه پغوې مثلا لاس د په یخې دی غو ټلیفون وکړ وار ووایه څنګ ته خلک 5 کورونه ویلې خبره یې چې دې پلنکي ګوډې راغلو زموږ د کلو وطنو کې میلاتو کې دا شي دي ګوډې هغې خونې راغلی ټول میلات یې خبر کړو څه ګوډې 12 بجې راغلو مثلا هغې څه ما څه څنګ ته همسایه و څه رابغلو په 2 بجې په 1 بجې پغه څه ما به ورته سوال وکړو څه بندی خدا خونې ته رسې ورو وار وټکوه خپله خونه خبره کړه نو مو ویلې خوب نه وښایي مو ته ویلې تکلیف راکوي یوه ورځې بله ورځې خو خوامخوښ سړي زید کولو زید یې نه پوره کېدو مو ځنه وخت کې زید ته ودرېږو که نه هغې چې یوه ورځې همدا شی په نیمې شپې راپاڅولم خو ډېر زیات زړه مې درد وکړو خوب نه یې راپاڅولم یو آه مو که پروردګاره سرنګونې کې ماغې هفتې کې ټریولینګ یې کولو سفر یې چېرته کولو غره کې روان و ګوډې غره کې چاپ شولو ولوېدو لاندې درې ته سار اوسې په هفتو نه ګوډې ملوېدو نه سړی ملوېدو وشه بیا ازار چې چا د واخستو که نه دا ازار ډېر زر لګېږي